بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فعلم النحو کې دوه سيزونه د ټول نه اهم دي. چې کله دا دوه سيزونه ته وپېژندل نه ته پوه شه چې تا ټوله علم النحو وپېژندله. یو پای کې عامل دی یو پکې معمول دی. عوامل او معمول دی وپېژندل که نه نو دغه ټول د نحوې نه جوړ دی. یعنې څومره چې هم دا سبقونه ویلی کېږي اسم متمکن او فعل مضارع او اسم غیر متمکن او دا ټول هر څه چې دي که نه نو دا ویلی کېږي د دې دغه لپاره چې عامل او معمول ته وپېژنې. او چې تا په کلام کې کله عامل او معمول وپېژندو چې مطلب په دې کې دا د دې په آخره کې څه عمل شوی دی او دا عمل پکې د څه د وجې نه شوی دی. نو پایمونه هو کې دوه سيزونه دي، یو عوامل دي یو معمول دي. معمولات خو تاسو ته خبر تفصیل سره چین دا ویل شوی دي چې پایمونه هو کې 28 معمولات دي، اته مرفوعات دي، 12 منصوبات دي او دو مجرورات دي، 15 توابع دي او یو چې دا فعل مضارع ده. صحیح شولا. د دې نه علاوه 100 معمولات دي په کلام عربی کې او دا کم نظم عامل چې ده نو په دې کې دا 100 عوامل دا خپل په ترتیب سره چې نه دا ودی. تاسو خو نظم عامل یاد کو اوس په دې کې چې د دې فائدہ صدا او د دې په موږ دا علم نو کې ودا موږ څنګه په اسانه باندې کو. ټول عوامل خدا عامل جمع ده او عامل هغه څه ته وایي چې د څه د ودینه د کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي. د ټول نه اول عوامل کې دا په دوه قسم دي، یو دي لفظي عوامل او یو دي معنوي عوامل. لفظي عوامل او معنوي. لفظي عوامل څه ته ویل کېږي چې موږ پسترګو باندې هغه اینو په وګونو باندې هغه اورو او په لیکلو باندې لیکل کېږي په خپل باندې ویل کېږي دې ته لفظي عوامل وایي. یعنې موږ تخکاری او معنوي عوامل دې ته ویل کېږي چې د دې د ودې نه د کلمې اخر خو بدل شوی را بدل شوی خو لکه موږ تخکاری نه موږ ویلی نه شو موږ لیدلی نه شو واښو مې باندې نه موږ د بسترګو په نظر راځي نه په ژبه تلفظ کېږي نه په غوږونو باندې د هغه موږ اورو. نو په دې علم النحو کې چې کوم ټول 100 عوامل دي که نه نو په دې کې دا 98 عوامل چې دا لفظي دي او 2 عوامل چې دا پکې معنوي دي. 98 لفظي او 2 چې دا څه دي معنوي دي. اوس دا 98 لفظي عوامل چې دي نو دا بیا په دوه قسم دي، یو ته ویل کېږي سماعي او یو ته ویل کېږي قیاسي. سماعي دې ته ویل کېږي که نه چې لکه دا عوامل دي خو لکه دا ولې عوامل دي بس ځکه د عربو نه اورېدلی شوي دي نو ځکه عمل کوي نه لکه په دې کې قاعدې قانون له دخل نشته دی. خو چې په کوم ځای کې دا حروف راشي نو په هغې حروفو کې ته په دې باندې نور څیزونه نشي قیاس کولی. او قیاسي عوامل دې ته وایي چې په دې کې قاعده قانون له دخل دی لکه اسم فاعل شو اسم مفعول شو نو په دې کې دا الفاظ نه لیکلي لکه په دې سماعي کې خو به الفاظ لیکلي چې لکه حروف جاره دي حروف جاره څه درجې ده 18 کېږي نه دا 19 کېږي نه دغه شانتي حروف مشبه بالفعل دي نو دا شپږ دي دا اته کېږي نه دا اووه کېږي نه او نه دا 15 کېږي. خو دا قیاسي چې نو په دې کې دا هر قسم راتلی شي لکه اسم فاعل چې په کوم ځای کې هم راغی اگر ضربه یضربو د باب نه دی کله نصرین تورو د باب نه دی کله سمع اسمه د باب نه دی کله به مفعول نه دی کله تفعیل نه دی خو چې اسم فاعل نه به دا عمل کوي نو دا قیاسي. یا دا شانتي اسم مفعول موږ واخلو مضاف واخلو نو هر څومره چې دي که نه چې دا قیاسي نو په دې باندې نور قیاس کولی شي. نو دا اول لفظي ټول عوامل څو دي لفظي پکې 98 دي معنوي پکې 2 دي. دا 98 لفظي چې دي په دې کې سماعي 91 دي او ما قیاسي پکې 7 دي. پوه شو باندې بیا دا سماعي چې کوم دي نو دا په 14 انواعو کې چې دا شرط د کړي بیان کړي په 14 انواعو کې او دا چې تاسو هم دا ټول شرمېدامل خلاصه ده لکه کوم چې شرمېدامل د پروز کړل دا یې خلاصه ده. په دې سماعي کې درې قسمه عوامل بیانېږي. الاول بیانېږي حروف عامله بیا بیانېږي اسماء عامله او بیا بیانېږي افعال عامله. واښو مې باندې لفظي چې کوم عوامل دي سماعي او قیاسي بیا سماعي حروف عامله اسماء عامله او افعال عامله. په دې کې دا حروف عامله 41 دي 41 پکې څه دي حروف عامله دي او 22 دي دادي اسماء عامله او 24 دي 28
28 دي افعال عامله 28 دي افعال عامله پوه شو مې باندې حروف عامله سوري 41 او 22 سیلنډر سوري اسماء عامله او افعال عامله سوري 28 پوه شو مې باندې ها اوس د حروف عامله چې دي کنه دا په لولني پنځو شپږو کې پښپږو انواعو کې دا بیان کړی دي په لولني شپږ انواعو کې سوري حروف عامله دي بیا په دریو کې چې نه دا سوري اسماء عامله په دریو کې او بیا په سلورو کې چې نه دا سری افعال عامله پوه شو مې باندې ها نو دا ټول دی له انواع دي چې او 3 او 4 دا دی له انواع دي نو دا وی کنه چې دا به په دی له انواع کې بیانو هم دا خبره یاد کړی دی چې عامل درنه صد باشد چونی فرموده ان و عامل بناو کې سل دی دغه څه اوریدل شوی دي پوه شو بیا وی دا چا ویلی شیخ عبد القاهر جرجانی پیرو معنوی ازبیت و باشد معنوی لاغی ندو دی باقی دیگر لفظی ہے بعض لفظی شد سماعی و قیاسی افتا وینو سماعی و قیاسی دی پوشن زانود یکدا سماعی هفت دیگر بر قیاس و دلیل اکان میں سماعی دی او وچنین دا سدی قیاسی دی سماعی سیز در نواز و سماعی دی اندر پا دیر رسن موگلی نشپگا حروف عامل دی درې اسماء عامله دي او سلور چې نه داسري افعال عامله دي پوه شئ ښه اوس دا او په تعداد کې حروف عامله سوري 41 او اسماء عامله سوري 22 او افعال عامله 28 صرف تاسو نه تاسو به چندل کنه د په کلام عربی کې کا قران دی او کا حدیث دی او کا فقه دی او کا تورات دی او کا زبور دی او کا انجیل دی او کا بل څه کتاب دی خو چې په عربی ژبه کې لیکل شوی دی نو ته دا پیژنې چې دا دی وجه نه په دې باندې زبر راغلی دی د دې وجه نه په زیر راغلی دی د دې وجه نه په پیش راغلی دی د دې وجه نه په جسم راغلی دی د دې وجه نه په دې کې دا عمل شوی دی بیا د حروف عامله په دوه قسمه باندې دي یو هغه حروف عامله دي چې په اسم کې عمل کوي او یو هغه حروف عامله دي چې په فعل کې عمل کوي حروف عامله په څو قسمه دي فتوا یو حروف عامله در اسم او یو حروف عامله در فعل حروف عامله چې په فعل کې عمل کوي هغه نه دي سوري نه او حروف عامله چې هغه په دای کې عمل کوي په اسم کې عمل کوي هغه سوري 32 پوه شو مې باندې اصولي 32 اوس دا حروف عامله کم دي نو ګوره 17 حروف جاره دي 17 سوري حروف جاره 17 صحیح شولا ها بیا بس سوري حروف مشبه بالفعل به سوري شپږو ها دا شانتي بوچینه دا به سری ما اولا ودا شنو بیا حروف ندا دا سوري 15 واو په معنا مغا دا سوري یو ده او یو الا ده دا څو شول 1 2 2 7 8 9 9 او 6 15 15 او 17 32 پوه شو مې باندې ها او حروف عامله چې په فعل باندې داخلي کې نه په قسم دي یو حروف ناصبه 4 او حروف جازمه 5 دې په پوه شو تاسو ها وزن حروف چې په اسم باندې داخلي دي نو هغه 15 شپږ قسمه حروف دي حروف جاره اول نسبت حروف جاره دي حروف جاره سره عمل کوي په اسم باندې داخلي او اسم لرا جر نو چې په کوم ځای کې په اسم باندې جر راغلی دی کنه نو د دې دوه وجې کېدای شي یا به مکه د جر یا به مضاف پوه شو مې باندې ها نو دې عمل دار نو دا ګوره چې په کوم ځای کې په کلام عربي کې جر راتلو نو دا اول حروف به ګوره چې دې اول حروف نه پکې نه راغلي دا اول حروف نه پکې راغلو نو ته به دې د حروف جر عمل کړی بیا دویم نمبر دی 15 شپږ پکې حروف مشبه بالفعل دي کم دي ان ان فان ليت لكن او لعل دا څه عمل کوي په مبتدا خبر باندې داخليږي مبتدا لا نصب او خبر لا رفع ورکړي دریم مسلم ما ولا مشبه بالليسا دا څه عمل کوي اسم لا رفع او خبر لا نصب ورکړي دلیل علاوه باقي چې وو حروف کم پاتې شول دا په اسم لرا نصب ورکړي پوښتنه بیا چې په فعل باندې عمل کې په فعل مضارع باندې اصلور حروف ناسبه دي او 15 حروف جازمه دي حروف ناسبه څه چل کوي د فعل مضارع 15 څخه نصب ور کوي د و څخه نه اعرابي لري کوي په دوه کې عمل کوي او حروف جازمه سوري 15 کم دي دا څه عمل کوي فعل مضارع را جزم ور کوي 15 او د وونه اوس ګوره په دې شعرونه کې
ګوره لومړی نوع اول حفظ دهر في جر ودميدا يقين كان دريك بيت آمد جملة بيچونو چرا باو تاو كاف لام واو منذ مثقلا رب حشا من عدا في عن على حتى الى ولوړی نوع کې دا ٹھیک شو په دویم نوع کې حروف مشبه بالفعل ما ولا مشبه بالاسم واي انما اننا علينا لكننا لعل ناسب اسما رافع در خبر زد ما ولا بیا بل دا وجه پکې نو باندې واو یا وهمزه الا ايا وايا ناسب اسما تسميها تعرف مبتدا دا درې سلور شعرونه چې کوم لکه انواع سلور دی خو پایو په دوو کې په نمبر 9 اجرا دریم او دریم به یو شعر کې ذکر کړی دي نه دا لولي سلور چې دا اسم د حروف عامله په اسم کې دي بیا په څه انواع اولنه حروف ناسبه او دویم دا حروف جازمه په بار کې وای ان ولن بسكين الايجاد حرم ومثل نسب مستقبل كندي جمله ابن إن ولم لما لم يمر إليه فانتهى بالجازم فعلا الدهر يكفي دواء. وشو اللي معنى؟ نو دا اقتال السين دا سو حروف عاملة اقتال سو حروف عاملة وزدين بعد أسماء عاملة نو أسماء عاملة بايستي أسماء عاملة سوري بايستي فدي كده بطريق قسمة باني يودي أسماء جازمة جورتا أسماء شرطية ملكي نها تنين داتي بیا پسې دي اسماء ناسبه چې اسم لره نسب ورته بنا پر تمیز دا پکې سلور دي سودي سلور او بیا پسې دي اسماء افعال چې دا سودي نه دي نو او چا سوشي 13 او 13 او 9 نو 22 دي نو دا پکې سری دا پکې اسماء عامله دي ورسولي 3 اشعار چې کوم دي فالنوع سابع او ثامن او تاسع پدې دریو کې د اسماء عامله ذکر دي اولي مکه دي اسماء جازمه د اسماء جازمه نه دي او د دې عمل دار چې دا په فعل مضارع باندې داخلي او هغه لره جزم ورکړي ځکه چې د ان چرتیا په معنی کې متضمن دي بیا سلور بس دي اسماء ناسبه یعنی هغه سلور اسماء چې هغه اسم لره نسب ورکړي بنا پر تمیز هغه د احد عشرن ولا د 19 پورې کم استفهامیه کاین دی سره کدا دا دریم نمبر دی اسماء افعال هغه اسماء ته لګي چې وی اسم لګي په معنا دا څه عمل کوي دا د دین او کدا په معنا د امر حاضرو د روس اسم لره نسب ورکړي بنا پر مفعول به او کدا په معنا دا دغه د فعل ماضی نو اسم لره نسب ورکړي بنا پر فاعلیت اسم لره رفع ورکړي بنا پر فاعلیت واښوي نو ذکر په انه سابق کې دغه حروف اسماء جازمه وای من وما مهما يعيش ما أينما أننا نسبي إماما على ورنا أسماء من ده مال مهما أينما إما متى أو أينما أن ده اسم جازمة ده أسماء جازمة أو اسم فعل مضارع را جزم ورکړي بیا اتم نوع کې پدې کې د اسماء ناسبه ذکر دی نو ناسبی اسمی منکر نوعها الشمجار اسم السجود تميز باشد منکر هر دین او رسل اسماء ناسبه دي چې ورستو تی دا اسم راشي نو بنا پر تمیز هغه لره نسب ورکړي او ولي لفظ عشر مرکب هم جویا تسعة تسعين فرشمني ركنها بعض ثاني كم استبان واشني خبر سالكي شاك أينا يعيشا وذا سلور دغريه دا 11 ولا 19 پورې كم كذا او كأين بیا اسماء افعال نو هو الاسماء افعال كذا ششنا سبن دونك فالهالك حي الراشد وها فزر وإذا رافع اسم راعي هذا ما بشتى نسزم عن يأتي بيتها وشو من معنى وستا
د دې نه بعد افعال عامله دي افعال عامله ټول 28 دي افعال عامله ټول څو دي 28 دي او دا په څلور انواعو کې ذکر کیږي څلور قسم افعال دي څلور قسم افعال دي چې هغه عمل کوي نمبر 1 پای کې دي افعال ناقصه افعال ناقصه چې کمپنی شعر کې ذکر کړی دي هغه دي ارلستی سوري دي ارلستی بیا بسري افعال مقاربه افعال مقاربه واښوي افعال مقاربه دي افعال یقین دي افعال مقاربه سلور دي بیا لري نو بعد افعال یقین او شک افعال یقین او شک دا سوري افعال یقین او شک ورته ما افعال قلوب ورته ما ځوان یو نوم دي دا و دي او بیا بس دي افعال مدحوزم افعال مدحوزم دا سوري سلور دي واښوي نو 4 او 7 سو شولو 11 او 4 15 15 او 13 28 نو په دې کې افعال ناقصه اول دي افعال ناقصه دا سوري زیار لسته او سم عمل کوي مبتدا خبر دا غني مبتدا لا رفع او خبر لرا نسب ور کوي بیا به دي افعال مقاربه څنګه عمل کوي چې دا هم مبتدا خبر باندې داخليږي او مبتدا لا رفع خبر ده او افعال یقین شک دا په دوه اسمونو باندې داخليږي او دوه اسمونو لرسو کوي نسب ور کوي افعال مدحوزم څه چل کوي اسم جنس لرا رفع ور کوي اسم جنس لرا رفع ور کوي نو په دې انواعو کې په نوع عاشر کې افعال قلوب افعال ناقصه فبيارك افعال مقاربه وبارك يقين شك وبتيرك افعال مدحوزم ونوع عاشر زيد فعلا كنيشا ناقصا رافع اسما نناسب الخبر جمعا كم دين وهي كان صار اصبح امسى وافعى واللبى ما بدا ما دام من فليس باشد اصطفى ما برح ما زال عليك فيها مشتقا الرجا فيه امر ويدا افعال ناقصه خديان شودل دي خدلين چې کوم افعال مشتق شوي دي نو هر کوجا بيني که په کوم ځای کې تاسو ولیدل نو همي حکم مستد نو په دې ټولو کې دا یو حکم دی بیا دیگر افعال مقارب در عمل ناقصا استما ذاك ربا شكادي در افعال مقاربه دا افعال ناقصه په شکل عمل له چې اسم لرفع خبر لرا نسب ور کوي دیگر افعال یقین و شک و الکبر دو اسم چو درائے ہر یکی منصوب سازت ہر درا خل تو باشد بارن تو بس حسب تو بازم پس ظنن تو بارائی تو بس وجد تو بے خطا بیا افعال مدودم افعال مدحوزم بواد چار باشد نعمہ بکسا ساعة حبدا چین بکسا ساعة و نعمہ حبدا افعال یقین و شک پدی کی ترید یقین و ترید شک دا پا رہے ہو پکے عام دے خل تو او زام تو او زانن تو دا پکے یقین دے شک دا پا رہی او علم تو رائد وجب تو پکے سر پا رہی او حسب تو زانن زام تو پکے ادوان تو پا رہی کون شو میں بانے ہاں وہ دا گورے اکان میں اخلاص ہولے 41 حروف عاملہ 22 اسماء عاملہ 28 افعال عاملہ کون شو میں بانے بیا بلی کی دا سماعی چلی کنا دا اکان میں ہو او قیاسی چلی دا بودی بیا بس یو شعر چلی نا بسی دا قیاسی دے قیاسی کم دی اس میں فاعل نے شعر ہوا ہے دا بعض ازا حفظ قیاسی اسم فاعل مصدر اسم مفعول مضاف فعل فاعل فالصفات باشد كأمانة اسم فاعل حتم اسم تام باشد ناسب كثيرا يعني يو اسم فاعل ده يو اسم مفعول ده يو مصدر ده يو مضاف ده صحیح ولا بیا بل بسره فعل او صفت مشبهه او یو اسم تام
نقول دا ولي اسم فاعل اسم مفعول مصدر مضاف فعل صفت مشبہ اسم فاعل خپل فعل په شان عمل کوي اسم مفعول د خپل فعل مجهول په شان عمل کوي مصدر هم د فعل په شان عمل کوي مضاف اسم لرجر ور کوي فعل د خپل فعل جنن عام کا هر څنګه فعل عمل کوي یعنی ګورسو دی وی سم راغلو جو مرفوع به بنا مرفوع او قدوت راغلو جو یو مرفوع به منصوب صفت مشبہ اسم فاعل په شان او اسم تام جنن دا نسب ور کوي تتمیز د وجنه واښوي نو دا وجه دا به قیاسو دوه چې دا به معنوي دي چې دې عامل مون تخکاری نه هغه یو فعل مضارع ده او یو چې دا به سره یو به مبتدا ده نو د دې اخرنه شعر کې نو دا افعال معنوي په اړه کې دا عوامل معنوي وای دا څه عامل فعلی مضارع معنوي باشد بدا همجنيها هو عامل يقين المبتدا پوچھے تا بلو دا به دعا کړی دا دولت اقبال جام شان زادا ور کمال در تفاعل بعد دائم ختم مقدم ور دعا نو دا اصل عوامل دی پناه وګي چې دا یاد کړل او د دې عمل دی یاد کو نو ته پوښتنه چې تا ټول نه هو چې دلته ته بری کې ډیر زیات اساني ورته پیدا شي بری کې بار بار دې نه دا پریکټس کول غواړي په کم ځای کې چې هم د غراشي تاسو قرآن مجید وایي تاسو د عربي عبارت وایي تاسو حدیث وایي یا بل د فقه مختصر قدری دی یا بل کتاب دی تاسو کولاو کوي نو بدی کو ګوره چې بدی کې د دې پر اخره باندې دارا پر رسل او جن راغله لکه دا کې دې نشي چې بدی کې یو ځای نه لکه دا سره تاسو سوره فاتحه شروع کومه الحمدلله رب العالمین نو الحمد تبورا الحمد باندې باخره کې دارا پر رسل او جن راغله لا مبتدا او کم دی لکه بدی کې عامل کم دی و معنوي له متنقل لله فهيما لازم رسل او جن راغله لام حرف جر دو جن لام حرف جر په کم کې دی حروف جارو کې دی نه ها یا رب العالمین رب العالمین دا هم د لام دلانه داخل دي جو بده الرحمن الرحیم دلانه داخل دي واښو نه باندې یاد ہے ذالک الكتاب نو بری باندې کتابو باندې ما کتابي ولې نه ما مبتدا الهغه پوښتنه مې باندې هدل للمتقین وما للمتقین ولنا ما للمتقین وما للمتقون ولنا لا ما بيجر واښوي الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون ويؤمنون ما ندار فزول بيبدا دلګي بری اخر دینونه ارادونه راغله عامل فعل مضارع معنی به باشد بلا واښوي بالغیب معنی ويقيمون الصلاه دلګي فعل کوم عمل کړل يقيمون الصلاه يقيمون غره فعل ده کنه نو فعل عامل قیاسی ده عمل څه کړل يقيمون کې فاعل رب ورکړه او صلات له واښو به معنی ومما رزقناهم ينفقون رزقنا دلګي فعل ده څه عمل کړل فاعل رب ورکړه واښو به معنی نو دا ډیر عجیب چل دی خو چې تعالی آیات کو چې دا آیات دی کو کنه بس مزه وکړي دغه شان د ګور د قران مجید هر څه بار کې تراله کوم حدیث چې تراله نو بای کې وتا ته دا لکه حدیث شریف کې یو حدیث اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون نو ګور اشد الناس تو اشد الناس دا ولې به مرفوع ما مبتدا وګ الناس ولې مجرور ده الناس مجرور ده ولې عمل به چا کړل مضاف کړل اشد الناس عذابا د تمیز وجه يوم القيامه مضاف الیه دا یوم باندې زبر ول ده المصورون دا مصورون دا ولې راغلی مرفوع ده خبر ده هغه کوی به نه باندې ها د ټول آسان دغه ده ګور قال الناس اي قال پیغمبر صاحب حدیث مبارک ده قال الفقر ان يكون كفرا قال الفقر ان يكون كفرا نو قال الفقر باندې رفع ولې راغلا قال سره قال قرب او شکادي راسا قال ان يكونوا لم ان يكونوا ما الناس برابر ان ولن بس كاي الى الايجار عرف معتبر كفرا ولما ما ولي خبر مبتدا ان يكون كفرا يكون فعل ناقص يكون فعل ناقص عمل کړه اسم له رب ور کړه خبر لري دسی چې په هر حدیث کې په هر د قران مجید او هر آیت د حدیث هر جملې ته د شان مختصر قدری تاسو کوم عبارت تاسو ګورئ یا هدایت نه وا کوم عبارت تاسو ګورئ پای کې بعد عامل بخامخای چې عامل نه لري اخر د پلان نشي بدلې
اوس کنه عامل پر راغله او بیا نه بدلیږي نه ته پوه شې چې دا مبتدی دی دا معرب نه دی پوه شئ نو دوه خبرې دي یو دا چې عامل دی او دویم دا چې معمول دی اوس چې دا کوم تاسو تمہارا وی کنه لکه دا کاد الفقر ان يكون كفرا دا مو وی تاسو یا الذين مخکې تاسو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه نو ګور يؤمنون منغه وی چې دا پدې کې دا فعل عمل کړی دی کنه نو دا عمل په چا کې کړی دی نو معمول فعل مضارع دی معمول څه دی فعل مضارع دی بالغیب کې ور باطل دا حرف جر دا عامل له او الغیب مجرور دا معمول له په معمولاتو کې مجروراتو کې موږ ته مجرور دي ويقيمون الصلاه دا وی چې يقيمون دا فعل عمل کړل فاعل لرا فور کړل نو فاعل په مرفوعاتو کې نه نه او الصلاه د نسب ور کړل نو الصلاه مفعول به دا مفعول به په منصوباتو کې نه کړل ویږي مې معنی نو ټول دا قد وسونه عامل او معمول عامل او معمول چې دا دی په جندو بس خبره ختمه ده بیا ته پوه شې چې تعالی کار زده کړی نو دا خبره خو تاسو زده کړله نظم عامل خو تاسو زده کو تاسو رټکو او دا وس بار یو خدای چې تاسو صحیح اچي او بل بار دا چلول غواړي چلول به دغه کیږي چې تاسو دا نوزګار ناسي ور مجید راوغلي د موبایل په ځای باندې او یا کتاب راوالي تبای ګورا ولی مرفوع ده ولی منصوب ده ولی مجرور ده ولی مجزوم ده ولی به زبر راغله ولی به زبر راغله دا به ګوري ویګه مې معنی دا ورته تاسو یو آیات ګورئ کنه یو آیات هم لو شه ډیر اړو مګورئ یاره دا تاسو چې رکوع ګورئ تاسو چې رکوع ډیره زیاته ده دا صورت ګورئ صورت ډیره زیاته نه صرف یو آیات ګورئ یو حدیث ګورئ یو جمله ګورئ هم غټه خبره ده تاسو ته قدرت کتاب راولې تاسو یا قدرت دې د موږ د علتونه وراواله علتونه وراواله کوم ځای چې موږ وایو هغه سبق راوړو دا حروف مشبہ بالفعل موږ پرون کلاس کو کنه نه دا تاسو راوړو ګوره په دې کې تاسو ته څه فائدہ بوشي چې تاسو ته دغه نه دا په تاسو آسان شي را څور دوی مطالعه چې نه دا په تاسو آسان شي او مطالعه کې دغه قتل لګي چې مطالعه ته کې تاسو استاد یو چې عبارت وایا نو عبارت پته باندې باندې لکه موږ وایو فصل الحروف المشبهه بالفعل نو الحروف المشبهه بالفعل موږ ولي وایو فصل باندې باندې موږ دا فصل چې دا ولي مرفوع موږ وایو دا مبتدا ده الحروف المشبهه بالفعل سته الحروف المشبهه بالفعل سته الحروف پریمان دا حرف زولی ما دا مبتدا دا او مضاف ده المشبهه پریمان دا مجرور ولی ما دا مضاف الیه ده پری کا عمل چا کړه ده مضاف کړه ده چا کړه ده مضاف کړه ده بالفعل ولی ما بالفعل ولی نه ما با حرف جر پر راغله ده نو ګور دا با حرف جر دا عاملونه ده او دا مجرور ده معمولاتونه ده ستتون به ما که ستتين به ما که ستتون به ما ستتون به ولي به ما زګه دا خبر واقع کیږي څه واقع کیږي او خبر د سن لري مرفوعاتونه لري منصوباتونه لري مجروراتونه لري بیا انك انا هذه الحروف تدخل على الجمله الاسميه هذه الحروف نو هذه جو مبنيه پر خبر نه کو الحروف ولي مبتدا واقع کیږي څه واقع کیږي تدخلوا ولي خالی ده د ناصب او د جازم نه فعل مضارع کې عامل څوک ده معنوي ده ځکه چې خالی ده ناصب او علا څه شی ده حرف جر ده عامل له معمول له عامل له الجمله معمول له چا به عمل کړه ده علا حرف جر به عمل کړه څه عمل کړه ده جری ور کړه ده د صد وجنا دا علا حرف جر د وجنا الاسمیه عامل له معمول له چا به عمل کړه ده علا حرف جر په کړه څه عمل کړه ده جری ور کړه ده علا حرف جر ور کړه ده جمله ور کړه ده علا حرف جر ور کړه ده الجمله الاسميه موصوف ده الجمله موصوف ده او الاسميه ولا تره تنصب اسم تنصب بهم كتنصب بهم كتنصب بهم تنصب بولي ما عامل فعل مضارع ده معنوي ده عامل ده كمعمول له تنصب عامل ده كمعمول له هما معمول له هم عامل له معمول هم ده وعامل هم ده معمول ولي ده چې فعل مضارع ده او عامل ولي ده ځکه چې ورستو بسنه اسم لرفع خبر لبا نصب ور کوي تنصب الاسم اسم تنصب چا به عمل کړه ده پر اسم کې تنصب وسا عمل کړه ده نصب ور کړه ده تنصب ګوره معمول له د فعل مضارع په کې عمل کړه معنوي معمول له او عامل له
لفظي تور باندې چې دی عمل کړی دی په فعل اسم دی د اسم له رفع ور کړی دا او بل اسم له نسب ور کړی دا لکه پوه شو مې باندې په دې طریقه باندې تاسو ځان له ورځې یو آیات یو حدیث او یو جمله دا ګورئ نو ان شاء الله تاسو ډېر زیات فائدہ وکړي او کسب د رټې دوه نو پر ټوټو باندې کار نه کیږي واځي پرې خبره باندې پوه شو تاسو چلو بھائی